په یو موټر کې د بس سورلی راځي آیا د حکومت دومره غریب دی چې دې بس نشي رستی او چې بس والي په هغې کې دغه سورلی چلی نو د حکومت خزانې ته د څومره پیدا ده دومره قابل ترین وزیر یا وزیر اعلی یا وزیر اعظم په دې ملک کې رانغی چې د دې دپاره سوچ کړو ګرانو کتونکو علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی خبرې اترې به کومه په کورستان کې چې کومه پیښه رامخته شوې ده او دې وخت کې مختلف خبرې کېږي چې یو شمېر سټوډنټان چې هغې کې طلب او طالبات دي هغه یرغمال شوي دي په هغوی تشدد شوی دی هغوی سره زیاتې کېږي دې وخت کې پاکستاني 12,000 طلب او طالبات د ډاکټرۍ د کورس دپاره د تعلیم دپاره دغه کورستان ته تللي کورستان دا د سنټرل ایشیا کې دا یو ملک دی او دا چې کله د روس نه آزاد شو نو پاکستانیانو داسې نورو ملکونو هلته کې انویسټمنټ وکړو زراعي دا خو وایي چې دا کوم کالج ته تللي نو دا کالج د شیخ رشید دی د چا چې په پنډۍ کې لال خویلي ده چې دا خپل لال خویلی نه کالج جوړ کړی وي نو نن به څونه انکم هغه ته راته او پاکستان ته به راته ګرانو کتونکو دوه ذرایع ښودل کېږي چې واقعه ولې راله یو دا واقعه راځي چې یو مصري او پاکستاني یو مصري طالب علم او پاکستاني طالب علم د هغه ځای د یو زنانه سره بدپیلي کړې ده او بیا یې هغه ویډیو وایرل کړې ده او په هغې باندې قوم مشتعل شوي دي راپارېدلې دي او دې سټوډنټانو پسې چې د پردي ملکونو سټوډنټ موږ دلته نه پرېږدو دویم دا خبره کوي چې د فلسطین په دغه شخړه باندې د هغه ځای د خلکو او د مصري او د پاکستاني جګړه شوې ده اوس کومه خبره ټیک کېدی شي خو موږ پاکستانیان چې چېرته لاړ شو نو خپل حرکت کوو دې نه انکار نشته دی او بعضې په ډسپلن کې اوسو خو دلته کې موږ ډسپلن خیال نه ساتو اوس د دوو طالب علمانو په وجه باندې 12,000 طالب علمان بدنام هم شو یرغمال هم شو لکونه روپۍ چې هلته کې په ډالرو کې پیسې وړي هغې نقصان هم وشو نن یو جهاز کې پاکستان ته څه طلب او طالبات هغه راغلي دي چې وزیر داخله استقبال ته ولاړ دی پرون وزیر اعظم چې کوم دی امیر مقام ته هدایت جاری کړي چې ته هلته کې لاړ شه او پوره په دې باندې ځان برید کا زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خو هم ټیلیفون کړی دی د هغه ځای د سفیر دپاره سوال زما دا دی چې دلته کې په پېښور کې کم میډیکل کالج دی زه د هغې مثال ورکوم هغه مثال داسې لکه موټر او د ډاکټرۍ د کورس طالب علمان دومره زیات دي لکه ډبه کې چې ډېر سیټونه وي او هغې کې بیا خو هم نه راځي اوس د دغه ځای د رابطو د ټیلیفونونو په ځای دلته کې اعلان وکړه چې په پښتونخوا کې به زه غټ میډیکل کالج جوړوم چې نور به دې طالب علمان ته بهر ملکونو ته تګ نه وي دې وخت کې 50 لکو پورې طالب علمان په چاینا کې چین کې او داسې په نورو ملکونو کې په یورپي ممالکو کې دغه د ډاکټرۍ کورس کوي تاسو به وایئ چې ولې دلته کې MBBS کېږي دلته ولې دغه نه کوي نو دلته کې ما تاسو ته مثال درکړو چې دومره سیټونه وي لکه د پېښور میډیکل کالج کې 10 کسه راځي او 10,000 خلکه ډاکټري تاسو کوم سکول ته لاړ شئ او د ماشوم یا د ماشوم نه تپوس کې څه به جوړېږي ډاکټر به جوړېږم خو چې کوم ډېر قابل دي نو هغوی ته دلته کې داخله میلو شي او کوم چې ټیسټ پیل کړي نو هغه بیا بهر ملک ته لاړ شي د هغه ځای نه ډګري راوړي سعدي میډیکل کالج دی هغې کې هم دغه شانتې سیټونه دي په دیر کې اوس میډیکل کالج جوړېږي په ایبټ آباد کې میډیکل کالج دی دا صرف د پښتونخوا خبره کوم دغه شانتې په پنجاب کې هم دال دی په سند کې هم دال دی او په بلوچستان کې هم دال دی آیا دې کې دې حکمرانانو کې یو هم داسې قابل ترین وزیر اعظم یا وزیر اعلی رانغی چې هغه دې ته بجټ وباسي چې زه یو غټ میډیکل کالج وباسم چې د دې ځای نه نور بیا سټوډنټان بهر MBBS له نه ځي او دلته کې MBBS کوي دا سوچ تر اوسه دوی رانغی
او داسې لومبنۍ واقعه نه ده، مخکې هم داسې واقعات زمونږ د طالب علمانو سره راغلي دي. دا کوردستان پیسه زمونږ وزن کې زیاته ده، هلته کې په ډالرو کې دوی دا پیسې وړي او هلته کې لګوي. نو دلته کې زما د حکومت ته دا خواست دی چې د ټیلیفونونو نه د سفیر سره رابطونه څه نه جوړېږي. دلته کې راشو د میډیکل کالج اعلان وکړي چې یو وایي زه به یې راولم او بل وایي زه به یې راولم، د دوی بس په دې باندې خبرې روانې، نور دې ملک سره مخلص او حکمران نه نغي چې دې ملک نه پیسه ولې بهر ځي. ګټو یې منګه، اول ته دوبۍ ته وړو، هلته سعودي ته وړو، هلته یورپي ملکونو ته وړو، اول ته چې کوم دغه شانتي چینا ته وړو، کوردستان ته وړو، اول ته کې تعلیمونه کېږي. دا 12,000 طالب علمان هلته کې چې خوراک څښاک کوي د دې پیدا هغې ملته ده، پیسې پاکستانۍ په ډالرو کې هلته لګوي. هلته کې چې نور اخیستل کوي، نو چې دلته کې MBBS کې نو ښه نه ده، نور بیا سپیشلایزیشن کوي، یعنې سپیشلیست ډاکټر روزي، نو بیا صحیح ده، بیا هغې ته تللی شي. پکار به چې هغه پاکستان کې د هغې هم غم وکړي، خو هغې نه بیا هلته ځي. تاسو به ګورئ که نه دا بیرسټر چې ذکر کېږي، نو دی به 2 کاله دی به امریکې ته ځي، دی به د انګریزانو سره په یو تالي روټۍ خوري، د هغوی سره صرف ناسته چې وشوله او د هغه ځای نه واپس راشي، وي دا بیرسټر شو. خو دلته کې بیا هم هغه ډګري چې کومه ده همدغه وکیل وي، همدغه سیشن جج سیول جج سره د هغوی کیسونه وي، څه فرق نه پروزي د هغه ډګرۍ نه. دلته کې چې کوم دی نو بس خو بیرسټر نوم به سره ولیکي. نو چې دلته کې کوم MBBS وکړي، نو دغه MBBS هم کافي دي، خو چې قابل وي دغه په دې خپل ملک کې وکړي، دلته کې استعمال لای. افغانستان شان ملک زموږ نه ښه دی، هلته یې MD کېږي. دلته کې تا میډیکل کالج جوړ کړی دی، واړه واړه کوټګي جوړ کړي دي، سیټونه پکې نه وي، د ناستې ځای پکې نه وي، دغه طالب علمانو ته داخلې نه میلاویږي. دا د مجبورۍ نه چې کوم دی نو دغه ملکونو ته لاړ شي، یعنې په دې خپل ملک کې به دا څه کوي. نن د سعودي عرب بن سلمان چې کوم دی نن هلته کې هغه هر څه جوړوي، هغه اسلامي روایت یې پلته والي دي، خو هغه چې زما د ملک نه پیسه بل ملک ته لاړ نه شي. یو سړی دوبۍ ته ځي، بل ځای ته ځي چې هغه په سعودي عرب کې دغه پیسې لګي. او بل ګرانو کتونکو ذرایع دا وایي چې دا د شیخ رشید کالج دی، نو په خپل ملک کې کالج نشته، هغه ملک کې کالج شته. دا ذرایع دا وایي چې دا کالج دا د شیخ رشید دی. زمونږ د دې حکمرانانو دا چې په نورو ملکونو کې ډېر زیات لوی انویسټمنټ کړی دی، په خپل کلي کې انویسټمنټ نه کوي. زما 400 کې میډیکل کالج نه پکار، 36 طالب علمان دلته کې MBBS کوي، 4,000 روپۍ والا په بجټ کې ښودل شوي دي. خو چې زه پیدا شویم نو میډیکل کالج جوړم، دلته میډیکل کالج ځمکه ده، هغه بنو ته لاړله. دا دي هغه دي د یو سازش لاندې اسمبلو ته ګونګیان لیږي، ړانده لیږي، چې هغوی هلته کې د خپل حق دپاره اواز نشي پورته کولی. دا چې قابل حکمران وي هغه به په دې باندې باس مباحثه کوي چې دې قام نه دونه ټکسونه ځي، نو په قام خو لږ وي، خو چې قام ته خو لږ سهولیت وي که نه. موږ د بجلۍ بیلونه ښه په باري مقدار کې ورکوو، بیلونه شته، د ګیز بیلونه ورکوو، ګیز شته، یوټیلیټي سټور کې په قطارونه ولاړ یو، پیسې ورکوو، په ملتونو ته سودا راخلو. دې ملک کې مونږ ژوند کوو. بیا وایي خوږ ملک، او زمونږ ملک دا دی سره زر پیدا کوي، سپین زر پیدا کوي، چاله پیدا کوي. قام ته څه پیدا ده؟ قام ته دې چا څه پیدا راویستله؟ ګرانو کتونکو دا ویډیو د سره شیر کې، خو چېرې په پاکستان کې لوی لوی میډیکل کالج وي، نو د دې څونه ریونیو به چې کومه ده نو دې ملک ته کېدله، څونه پیدا به دې ملک ته کېدله، دا ګټه به په دې ملک کې پاتې کېدله. نن به هلته کې دا سټوډنټان نه تلل، اوس دا سټوډنټان چې واپس راشي، دوی خو به خپل کورس پوره کوي، ولې چې دوی خو مقصد ډاکټري ده. د دوی سره بیا څه کېږي؟ د دوی چې دومره تاوانونه شو، دوی به صرف په دغه تصویرونو باسي چې موږ د جز نه راکوز کړل، رام واستل، موږ سفیر سره رابطه وکړله، سفیر سره هم خبرې وکړلې، زه په خپلو پیسو راولم، په خپلو پیسو یې خو راولي، خو چا هم به ونه وي چې دلته کې به زه داخلوم، دلته به دې MBBS پوره کوي، یا زه به واپس لېږم.
نو الله دې کي چې دغه ځای کې کم سټوډنټان دي چې الله دې د هغوی په حال رحم وکړي، الله دې محفوظ وساتي. د یو دوه سټوډنټانو په وجه باندې 12,000 پاکستاني سټوډنټان هغه دې وخت کې یرغمال دي، هغوی سره زیاتی دغه کېږي، هغه شانتې دغه نشته دی. په سوشل میډیا باندې قسم قسم پروپیګنډې راځي، خو سټریم میډیا ته ځئ چلته کې تاسو ته کومه خبره وشي په هغې باندې عمل درآمد کوئ. په دې باندې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې راځي. دلته کې خو د حکمرانانو ترمنځ د سیاسي کارکنانو ترمنځ یو خپل ټسل روان دی، نو هغې نه پروپیګنډا سټریم میډیا ته ځئ، هغوی د خپل خبر ذمهوار دي. نو هغه خبر باندې تاسو عمل درآمد کوئ، د سوشل میډیا په دغه پوسټونو باندې عمل درآمد مه کوئ تر دې وخته پورې خیر دی. خو بیا هم هغه قوم کې جنونیت دی، او دغه جنونیت ولې راپار شو، دا قام ولې راپاڅېده یکدم چې زه پکې پردي ملک سټوډنټ نه پرېږدم. د دې ټوله وجه چې کومه ده نو دغه دوه واقعاتو کې راځي. خو دا یو واقعه ډېره مهمه مخې ته راځي چې دغه ځای کې د یوې زنانه بېعزتي شوې ده، ویډیو چې کومه ده په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. خو تاسو په دې باندې خبرې کوئ چې پاکستاني حکمرانان دی په دې باندې سوچ وکړي چې په هره ضلع کې میډیکل کالج جوړ کړي او غټ کالج جوړ کړي، او هغه نه چې کوم قابل سټوډنټان وځي او هغه ډاکټر جوړېږي چې په خپل علاقه کې چې کوم دی نو هغه MBBS وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.